نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی درې تنه داسې دي کنه چې الله تبارک وتعالی باندې د دوی سره خبرې وکړي ولا یزکیهم او نه به د ګناه نه پاک کړي. درې تنه په ورځ د قیامت داسې دي چې الله تبارک وتعالی به سره خبرې په رحم سره نه کوي، خبرې به سره د الله په غصه او دویم دا چې ولا یزکیهم د ګناه نه به پاک نه کړي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغې کې فرمایي شیخ زان بوډاک بدکاره سپینګیری بدکاره الله دې دې حالت نه موږ ټولو ته پناه راکړي. دا انسان چې دی الله تبارک وتعالی به په ورځې د قیامت ده ته د رحم په نظر باندې نه ګوري، خبرې به ورسره نه کوي. ځکه دا وخت هغه وخت دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو سپینګیری لاس اوچت کی او دی وی الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی دی ما معاف کو ځکه د سپینو ډکو نه ماله حیا راسي. زه دا نشم کولی چې د لاسونه تش دته واپس کم. دی چې څه دعا غواړي زه به یې قبلومه. نو یو په هغې کې دا دی چې عمر یې پوخ شوی دی 80 کاله دي او په دې ټایم کې هم دی بدکاري کوي. بدکاري مختلف صورتونه دي. یو خو دغه بدکاري ده الله دې موږ ټولو ساتي. دویمه بدکاري د سترګو ده. دریمه بدکاري د غوږونو ده. پلیتې خبرې بدې خبرې دا اوري، په سترګو باندې غلط ځایونو ته ګوري. نو دا انسان د الله تبارک وتعالی ډیر زیات بدی شي او ناخوښه ده، ډیر زیات دا د الله تبارک وتعالی بدی شي. ولې؟ ځکه دا هغه وخت دی که نه چې الله تبارک وتعالی فرمایي عمر خو مې له درکو، ځواني خو دې په اخوا دې خوا کې تېره کړه، اوس درته موکه ده، ږیره دې سپینه شوه، اوس خو راشه تسبیح راواله، د الله ذکر شروع کړه، پرېږده دنیا مړه، دنیا اوس پرېږده وه. ولې؟ زامن دې را رسېدلي دي، انګیندې دې شته، نوڼه دې واده شوي دي، زمانې پوه شه، هغوی پوه شه، زامن دې پوه شه، ته راشه ځان له بستر راواله تبلیغ ته لاړ شه، تبلیغ له لاړ شه، ځان له ذکر و اذکار شروع کړه. دا ستا د دې وخت دی، دا ستا د هیرس وخت نه دی چې هلکان یو کوي او ته وایي چې نه ستا هیرس د هغوی نه زیات دی. دا دغه وخت نه دی، دا ستا د ذکر او اذکار وخت دی. دا ستا هغه وخت دی چې الله تبارک وتعالی په دې انتظار دی چې آخري ټایم دی به ما ته په دې ټایم کې توبه وباسي. دنیا کارونه په دې وخت کې لاس واخله. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی ته چې ډیر زیات بد شي او ناخوښه دی او په ورځ د قیامت په سره سمې خبرې ونه کړي، هغه کوم انسان دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ملک جبار متکبر بادشاہ، کبرجن بادشاہ، دا الله تبارک وتعالی ته خوښ نه دی. بادشاهي الله درله لویه مرتبه درکړې ده، نو اوس به ته به خلکو باندې ځان غټ حسابوي؟ نه تکبر ولې کوې؟ او که ته زه وایي زه بادشاهي منولې ستا د پاسه بل بادشاه نشته دی، ته د چا د حکم د لاندې نه ته ولې لویي کوي؟ ته ولې تکبر کوي؟ متکبر او کبرجن بادشاه الله تبارک وتعالی ته ډیر زیات ناخوښه دی، ډیر زیات بدی شي. بادشاه به تکبر نه کوي، لویي به نه کوي، دی به ځان عاجز حسابوي. عمر رضی الله تعالی عنہ بادشاه نه بادشاه و، د پارس نه څه کسان رالو د عمر رضی الله تعالی عنہ ملاقات له، چې رالو تپوس یې وکړو عمر کوم ځای؟ د هغې خو دا خیال و، ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د عمر رضی الله تعالی عنہ دومره دبدبه وه که نه چې په فارس کې به د عمر نوم چا اخېسته هلته به په هغوی باندې لرزه راتله، په روم کې به چا د عمر نوم اخېسته هلته به دې په یره کېدل، دومره دبدبه او یره وه. د فارس کسان راغلي وو، استازي وو، څه سوال جواب یې راوړو، نو د عمر رضی الله تعالی عنہ سره میلاوېدو، نو د هغوی خو دا خیال و چې د هغه سره ملاقات ډېر زیات ګران وي، څه په سپارښونو باندې به ورته ځان رسو، د هغه سره به څه قومندانان او د هغه سره به سیکورټي او څه لوی کار به وي، بیا لکه څنګه چې نن سبا بادشاهانو سره یې که نه هر سړی سره میلاوېدی شي،
د عمر سره به موږ څنګه میلاویږو چې راله تپوس یې وکړم وی عمر کم ځای دی موږ به د هغه سره په څه طریقه میلاویږو څنګه به د عمر سره میلاویږو که څه نه ورته وي هغې باغ کې به د کجورې لاندې چېرته ملاستې لاړ شي میلاو شي ورسره که نه وی څنګه دغې باغ کې به چېرته یې ګرځي به یا به ملاستې میلاو شي ورسره وی ښه چې دوی لاړو اوس غرمه ټیم دی عمر رضی الله تعالی یو تیږه راغستې سر ته ایښې ده او د کجورې ویښ ته ملاست دی هلته یو کس وی عمر به کم یو دی په دې باغ کې وی دغه د کجورې ویښ ته چې ملاست دی دا دی که وی دا دی وی دوی چې لاړو وی عمر رضی الله تعالی را پاسید وی امیر المؤمنین تاسو دلته مونږ خو چې ستاسو سره ملاقات ګران او تاسو خو به چېرته په ډېر غټه سیکورټۍ کې چېرته بنګړي خو به په لاس د سرو زرو تاج خو به په سر وي څه په ډېر لوی دغه کې به یئ او تاسو د مسلمانانو امیر المؤمنین یئ او په خاورو ملاس یئ عمر رضی الله عنه نه زه امیر المؤمنین نه یم زه د مؤمنانو خادم یم زه د هغوی امیر نه یم زه خادم یم نو ته په خاورو کې ولې ملاستې عمر رضی الله تعالی په دې خاوره به ځمکه داسې لاس راکاږه سر یې ښکته کړو وی دې له خو به یو ورځ داسې ځمه نو دې خاورو له به داسې ځمه اوس مې صرف د لاندې پرتې دي بیا به رانه یو طرف ته هم خاوره بل طرف ته هم خاوره د پاس هم خاوره لاندې هم خاوره د خاورو نه څه باک دی ولې کو بادشاه شوم نو خاورو کې به نه سمله دا خو زما ځای دی دا د عمر رضی الله تعالی عنه دور خلافت و بادشاه داسې ده کې به لویي نه وي یو ورځ په مینا میدان کې روان دی داسې عمر رضی الله تعالی عنه وزیران دی ورسره پوج دی ورسره ډېر خلک ورسره روان دی چې روان دی اوس ګرداس کم عمر دی ور دی عمر رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه یو ځل هغه کېنو وی حذیفه رضی الله تعالی عنه چې کنه دا د نبی علیه السلام رازدارو دته به نبی علیه السلام ټولې خبرې دراز کولې دته به کولې خو حذیفه ګورې دا به چاته وایي دا زما دراز خبرې دا به چاته وایي نه یو ورځ د عمر رضی الله حذیفه رضی الله تعالی عنه کېنو وی حذیفه تا ته خو نبی علیه السلام دراز خبرې کړي دي که نه وی وی منافقین خو درته خو ولي دي که نه نو حذیفه رضی الله عنه عمر رضی الله ته وکتل وی خو ولي راته دي خو هسې نه چې تپوس وکړي چې ما ته یې وښیه حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل عمر خو ولي راته دي خو دا راته ونه وه چې ما ته یې وښیه ګوره ښیم یې درته نه دا د نبي علیه السلام راز دی عمر رضی الله عنه وی حذیفه دا درته نه وم چې ما ته یې وښیه دا ستا سره د نبي علیه السلام راز دی دا راز دی دا درنه نه غواړم خو یو خبره درته کومه ته په دې خپل زړه کې د منافقینو په هغې لس باندې نظر وګرځوه چېرته د عمر نوم خو به پکې نه وي ګوره دا هغه عمر دی چې یو ځل نبي علیه السلام د مسجد نبوي په دروازه کې دننه کېده که نه نو د ابوبکر رضی الله عمر رضی الله سره دواړو نو د ابوبکر رضی الله د لاس په خپل ښي لاس کې ونیو او د عمر د لاس په خپل چپ لاس کې ونیو دننه مسجد نبوي کې صحابه ناستو نبی علیه السلام وفرمایي ای صحابو هغو ټولو داسې مخ کړو وی هکذا نبعث یوم القیامه موږ به په ورځ د قیامت ګورې داسې پاسو ښي طرف ته مې به ابوبکر او چپ طرف ته مې به عمري موږ به داسې یو ځای پاسو ورته د جنت زیری و که نه دا د جنت زیری و بار پې د جنت زیری کو په عمر رضی الله تعالی عنه باندې خو دا عمر حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي ته د منافقینو په دې لست چېرته نظر په دې زړه کې وګرځوه چې عمر خو به پکې چېرته نه وي عمر خو به پکې چېرته نه وي موږ نن لږ غونته کې نیک عمل وکړو که نه نو موږ ته بل سور کافر ښکاري او ځان راته رسېدلی بیا ښکاري زه خو رسېدلی یم سړیه دا نور خلک څه دی عمر رضی الله ته په دنیا کې د جنت زیری میلاو شوی و هغه سره دا یره وه وی زه خو به چېرته په منافقینو کې نه یم نو د مینا په میدان کې روان خبره مې ابتدا کوله خلک ورسره دی ټول خلک ورسره روان دی نو دی د عرفات دی ډیرۍ ته وروخته منډه کړه چې هغې ته وخته که نه نو ځان ته لګیا شو خلک حیران شو چې ده زموږ نه منډه کړه هلته ولې وختو ځان یې د ګریوان نه داسې ونیو داسې کو ځانو وی عمره تا هغه سړی چې په دې میدانونو کې به تا اوښان سرول تا به اوښان سرولو نو چې ماښام به د اوښان کور ته وشړل که نه نو عمره تا ته به ستا پلار وي خطاب به درته وي عمره چې الله به ستا نه څه جوړوي نو د اوښانو د سرولو چل هم نه درځي خلک چې سار اوښان وږي وشړي ماښام یې ماړه راولي ته یې سار هم وږي شړي او ماښام یې وږي کور ته راولي د اوښانو په سرولو نه پوهېږي ستا نه به الله څه جوړوي
دا به ما ته پلار ویل وی عمره دا نن چې ستانه دا ټوله دنیا ګیر چاپېر روانه ده عمره ته هغه عمر بل نه خدا د نبی علیه الصلاة والسلام د قرآن او د حدیثو برکت دی چې ته دې مقام ته را رسولې ورنه ته هغه عمر دا عمر رضی الله تعالی عنہ په کور کې به خادم سره به لګیاو څه کار به یې کو که نه نو خادم به ورته وي عمر ته څه کوي امیر المؤمنین موږ دې کار ته فرېده که نه نو ده به خادمانو ته ما ته به دا نه وایې خو زه یو کار کوم ما ته به دا نه وایې چې مه کوه ولې وی زه د خپل محبوب نه اوچت نه یم ما خپل محبوب صلی الله علیه وسلم په خپله په دې سترګو لیدلی دی چې هغه خادم د هغه غلام په اوښ باندې ناسته او زما محبوب یې موار نیولی په ځمکه روانو ما خپل محبوب لیدلی دی چې هغه خپله کرته په خپله باندې ګنډله په کور کې په نښو بیبیانو کې نبي علیه السلام خپلې جامې په خپله ګنډلې دي په نښو بیبیانو کې ما نبی علیه الصلاة والسلام په خپله لیدلی دی چې د کور صفایي کړې ده نو که زه یو کار کوم ما ته به دا نه وایه چې مه یې کوه عمر څه د نبي علیه السلام نه اوچت نه دی زه څوک یم چې زه به دا نه کوم دا بادشاه او دا بادشاه نو بادشاه به تکبر نه کوي دی به ځان غټ نه حسابوي او د نن زمانې دا بادشاهان خو د یوډو تکبر نه کوي ځکه دوی خو به سبا اوټ له راځي څه له به راځي اوټ له به راځي نو اوټ خو ټول د غریب سره دی نه لکه چې اوټونه وګټي نو بیا غریب نه وي نو چې بیا راشي بیا ورته سبا ورځي خو دا غریب هم د سړي زوی نه نو دی ورته سبا وي ورک شه زما دروازې له رانشي نه در کوم ورځه ته ما وج نیسي چل در لکم زه دې خلکو ته هم خاص کر دې حکمرانانو ته امپیګانو ایمینګانو ته هم تکبر مه کوئ خدای خو پوه که چېرته تاسو خو د سره تکبر مه کوئ تاسو خو بیا اوټ له راځئ په هغې وخت کې اوټونه هم نو ها د نبي علیه صلات وسلام حدیث مبارک در ذکر کوم دا خو هسې یو خبره شوه چې د الله تبارک وتعالی ته دویم ناخوښه سړی کم یو دی کبرجن بادشاه متکبر بادشاه دریم نبی علیه صلات وسلام کم انسان فرمایي چې الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات ناخوښه دی په ورځې د قیامت په سره نه خبرې وکړي نه به یې د ګناه نه پاک کړي هغه چې دی نو غریب متکبره دا تکبر الله د مالدار نه هم نه خوښوي د مالدار نه هم نه خوښوي خو د غریب ته الله تبارک وتعالی فرمایي ته خو زما خوښ نو ته ولې لویې کوې تا خو به زه مالدار نه 500 کاله مخکې جنت ته بیامه نو تا د کوم طرفه تکبر شروع کړی مالدار خو بیا هم دا وایي چې زه بنګله مې ده ګاډی مې دی نوکران مې دي دا غریب به څه تکبر کوي ته به څه تکبر کوي لوی کوي ځانو نه ته په هر حالت کې د الله شکر ادا کوه الله په دې غریبۍ باندې ستا لاک شکر دی ګوره چې الله تبارک وتعالی تعالی مال درکوي که نه درکوي مال څه شی دی زموږ پښتانه مال د لاس خیر دی نن شته سبا به نه وي د مالدار په لاس کې نن شته سبا به ستا لاس ته درکړي ځه تا به مالدار کې دا مالدار به تا ته محتاجه کړي نو دریم الله ته چې ناخوښه دی نو هغه غریب متکبره دی نو دا درې کسان الله تبارک وتعالی ته ډېر زیات ناخوښه دي کم یو سپینګیری بوډا زانی بدکاره دویم بادشاه کبرجن متکبره دریم غریب متکبره چې دا درې ګناهونه الله تبارک وتعالی دې مونږ بچ کړي دا دې الله تبارک وتعالی چرې په مونږ کې نه پیدا کوي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین